کومو انسانانو چې د قرآن مجید قدر احترام کړی دی او د قرآن مجید تلاوت د قرآن مجید په احکاماتو باندې عمل کړی دی، نو الله تبارک و تعالی هغه قومونه، هغه انسانان د کمال درجې ته رسولی دي. او کومو انسانانو چې د قرآن قدر احترام نه دی کړی، د قرآن بی ادبي کړې ده، نو هغه قومونه الله تبارک و تعالی هلاک کړي دي. خو نن سبا دور کې د قرآن ډیره بی ادبي کیږي، او وجه یې دا ده چې انسان د الله تبارک و تعالی قرآن ته ناسي او سوچونه، فکرونه، ذهن هغه د قرآن طرف ته متوجه نه، بلکې بار په معاشرو کې او په بازارونو کې د انسان ذهن چوړي. نو ناس په قرآن ته وجود به یې داسې جوړ کړی وي، شکل او حلیه به یې ځان له داسې جوړه کړې وي چې هغه به د انګریز په نقش قدم باندې وي، او د هغوی هغه طور طریقې به خپل وجود کې راوستي. قرآن ته انتهایی په ادب باندې ناسته پکار ده، انتهایی په ښکلې طریقې سره، په عاجزۍ سره، او انسان به ځان پاک کړي، نو هغې نه به قرآن ته کښېني. نو یو خو ظاهري طور ځان صفا کول دي، لکه انسان یا اودس چرندام وکړي او یا چې دی نو غسل وکړي، د هغې نه پس چې دی نو راشه او د الله تبارک و تعالی قرآن. کله چې انسان ظاهري صفایي حاصل کړي، د هغې نه وروسته بیا انسان له اندرونی صفایي پکار ده، د زړه صفایي پکار ده، د ذهن صفایي پکار ده، د سترګو صفایي پکار ده، د ژبې صفایي پکار ده. مطلب د دې دا دی چې د خپل زړه به د قرآن سره لګئ، د خپل ذهن او فکر به د قرآن طرف ته متوجه کئ، خپل سترګې به قرآن ته مخامخ کئ، په دې باندې به د الله کلام ته ګوري، بلو اشیاو ته به بیا نه ګوري. کله چې د الله قرآن نه واغستو، نو به اندروني صفایي وکړي، به ظاهري صفایي وکړي، د هغې نه بعد به ښکلی په ادب او احترام سره کښېني او د الله کلام به په قلاره قلاره وایي، په ښکلو الفاظو سره به یې وایي، او بیا به ښه په ښکلې طریقه باندې تلاوت وکړي، او د تلاوت نه وروسته به بیا چې کله ته تلاوت پوره کړي یا ستړی شي او بس کړي، نو د هغې نه وروسته به قرآن ښکلی په قلاره باندې بند کړي او ښکلی به یې کښېږدي. خو نن سبا قرآن څوک رالي نه، قرآن هغه په تاخونو کې پروت وي او له پاسه پې دوړه پرته وي. نن سبا د موبایل لپاره ټایم شته، نن سبا د ملګري لپاره ټایم شته، نن سبا د دنیا د چکرو لپاره ټایم شته، خو د قرآن لپاره ټایم دا د انسانانو سره نشته. د ژمي دا موسم او بیا چې کله واورې شي، نو د هغې دپاره ټایم شته چې خلک لاړ شي او په واورو کې سیلفي وباسي، خلک لاړ شي او په واورو کې ځان له خپل هغه انجایمنټ وکړي، هلته کې چې دی نو هغه خپله خوشحالي وکړي، نو هلته کې وله یخ نه کېږي، هلته د ده خپې نه یخېږي، هلته د ده لاس نه یخېږي. خو کله چې د قرآن خبره راشي، کله چې د مانځه خبره راشي، نو بیا انسان وایي ساړه دي، زه مانځه له نه ځم جومات ته.
انسان وی ساړه دي زه قرآن دا نشم راغستی او سار ټایم به ځان نه ښه پروت دي د نهو لسو بجو پورې او کله چې د چکر خبره شي بیا به سهار وختي پاڅېدلی او چکر له به روان وي نو عزتمندو د قرآن قدر احترام پکار دی څرنګې توجه چې موږ د دنیا په معاملاتو کې کوو په کاروبار کې په چکرو کې په سیر و تفریح کې نو د دغې نه زیاته توجه د الله کلام له پکار ده د دغې نه زیاته توجه د الله عبادت له پکار ده د دغې نه زیاته توجه او زیات تعلق د الله سره د الله د رسول سره د خو حبیب صلی الله علیه وسلم سره دغه شانتي د قرآن پاک سره د هغې ځایونو سره مونږ خپل محبتونه پیدا کړو چې کم محبت مونږ ته د آخرت په اعتبار سره پیدا راکوي کم محبت مونږ د الله تبارک وتعالی د عذاب نه محفوظ کوي هغه محبت پکار دی نو هغه محبتونه اوله درجه کې د الله سره پکار دی دویمه درجه کې د الله د رسول سره او د الله د کلام سره پکار دی دریمه درجه کې د هغې انسانانو سره تعلق پکار دی کم انسان چې نیک وي نو د داسې قسمه آلاتو سره او د داسې قسمه اشیاو سره محبت نه دی پکار چې ستا آخرت پې خرابېږي او ته پې د الله رب العزت نافرمانه جوړېږي نو بالکل کوشش به دا کوو چې ځان د الله د نافرمانۍ نه په هر ټیم کې وساتو که مونږ سیر و تفریح لځو که مونږ بل یو کار کوو خو چې په هغې کې مونږ د الله نافرمانه جوړ نه شو په هغې کې مونږ د الله تبارک وتعالی د عذاب مستحق جوړ نه شو نو دا به زمونږ او ستاسو دپاره بهتره وي